نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. تحسین الله جان مې نوم دی، په پیشه وکیل یم او بدقسمتۍ سره د یو لور پلار یم چې سخت کال به امتحان ورکوي د نهم دغه. اوس چې راتلم دې دغه له راته وي پاپا که دا دغه واپس زمونږ خپل سکول ته را نغلو نو بل ځای ته ګورې زه امتحان له نه ځم. د دې امتحان نه وي ته بېغمه شه، لنډه خبره کې دغه ستاسو خبرې له راځمه چې یاره سرکاري دغه ته راوستل غواړي او شفافیت راوستل غواړي. دا سرکاري سکولونه د وخت سره موجود دي او دا پرایویټ سکولونه اوس لږه موده وشوه، 10 12 15 کاله وشو چې راغلي دي. او دا تصویرونه په فیسبوک او په دغه به تاسو کتلي که نه چې د امتحاني حالونو په کړکو ته خلک چې دی نو ولاړي، دا د سرکاري سکولونو ولاړي. پرایویټ سکولونو کې داسې نه دي شوي چېرته دغه چې دوه چاته ورختلي هغه کړکو کې دغه کوي. نو د دې خپله قصه چې دی نو خرابه ده، د سرکار خپله دغه خرابه ده او لوډ چې دی نو ټول په پرایویټ باندې اشور غواړي. زه د خپل پیشې لحاظ سره چونکې زما قانون دغه سره تعلق دی نو هغې دغه سره یو دوه خبرې داسې کول غواړم چې دغه دی یو خو مساوات ایکوالټي چې کوم طرز عمل سرکار ما سره کوي هغه به الف خان شیرپو سره هم کوي، هغه به شاه صاحب سره هم کوي، هغه به ولی محمد خان صاحب سره هم کوي، ټولو سره مونږ ټول یو برابر وي. داسې بني چې ما له به څه ایکسټرا پروټوکول راکوي او دوی له به دغه نه کوي، د دې به هغه شان دغه نه کوي. زما بچی روچتۍ هغه بل سکول کالج ته بوزي دغه کوي او د بل بچی په خپل ځای پرېږدي او دا سرکاري ولې دغه کې څه چل دی هغه ولې په خپل ځای پرېږدي چې دی دغه کول غواړي صاحبه بیا دې د ټولو لکه څنګه چې هغه مخکې به میچونه چې دی نو په پاکستان کې خپل کېدل او دغه بیا یې بدل را بدل کړل، دغه شان د ټولو دي کې سرکاري دی هم چې دی نو نورو سکولونو ته بوزي او پرایویټ دی هم ټول نور سکولونو ته بوزي. زمونږ به دا ګیله نه شي یاره زما بچي سره یې زیاتې وکړو دغه. دا خو اوس ښکاره په ښکاره ما ته دغه کېږي چې یاره زما بچي ته سازش جوړ کړی دی او زما بچي سره زیاتې کوي دغه کوي. بله خبره زه دا کول غواړم د قانون یو دغه دی چې آئین مطابق زما بچي ته دا حق حاصل دی چې زما بچي څنګه چې بل سره طرز عمل کوي زما بچي سره هغه شان طرز عمل کوي. دې باندې به زه عدالت ته ځم او عدالت دروازه به دغه کومه ډبومه او هغه خپل ځان له به قانوني یو لاره دغه کومه. دویمه خبره دا ده چې یو قانون راشي نو هغه د هغه ورځې نه نافذ شي او مخکې بیا چلی دغه کېږي. داسې نه کېږي چې یو قانون منن راوسته یا پارلیمنت ایون ګوره پارلیمنت ټولو کې سپریم اداره ده هغه هم داسې نشي کولی چې نن یې قانون راوسته او هغه د 10 کاله مخکې نه نافذ کړي دغه کړي. دا فیصله دی پرون نه بله ورځ وکړه او د سیشن د سر نه نافذ کړه. زما بچي د سیشن د سر نه په دې تیاری باندې راغلی دی او هغه چې دی نو اوس ورته دي نورې نخرې پېښې روح کې دغه کې. نو زما بچي یې پریشانه کړی دی دغه کړی دی. دا به دي دا فیصله کول غواړي بالکل دی وکړي، حق دی قانون او دغه مطابق موږ دا خبرې منو. حکومت یو خپل پلانینګز کوي خو نن د فیصله وکړي او را روان سیشن باندې دا اپلای کړي. دا دې نه کوي چې نن یې فیصله وکړو په سبا ورځ باندې زما په بچي باندې اپلای کړي چې کوم د ډېر مخکې نه دغه کړی دی. بله خبره زه د سیکیورټي کوم جي موږ یو سیټ پیټرن جوړ کړی دی. زما بچي دي د ټولو پیرنټس بچي دي چې کوم راغلي دي دغه دي موږ سیټ پیټرن جوړ کړی دی. زما بچي سهار د سکول نه د کور نه وځي سکول ته لاړ شي، دا ټایم سکول چوټي کېږي، دا ټایم راځي دغه کېږي. اوس به دا څو ورځو دپاره دا پیټرن بدلېږي دغه کېږي. ما ته پته نه لګي زما بچی به چېرته ځي، زه به ورته هلته ولاړ یم. آیا زه به خپل کار روزګار خپل دغه پرېږدم بل څه به نه کوم، زما بل بچی به ورسره دغه کېږي. دا څو ورځې به مونږ په دې کړو هغه بچی هم په دې دغه. بله دا خبره اجي چې مونږ ته د خپلو جوماتونو نن سبا سرکار دا وایي که نه چې د خپلې دغه سیکیورټي انتظام په خپله وکړي. جوماتونو سیکیورټي دې مونږ له نشي راکولی او زما بچي چې ته یو غیر ځای کې کېنې امتحان ته خدای مه که دغلته څه چلو شو ذمه دار به زه دا تپوس نه کوم چې ذمه دار به څوک وي. ذمه دار به همدې وي، همدې به ذمه دار په دې وي چې دی دا زما دغه سره کوي. یو سیټ پیټرن مونږ جوړ کړی دی زمونږ دغه شته. ما ته هغې سیکیورټي انتظام مونږ کړی محدود حدودو پورې څومره چې زمونږ اختیارات دي دغه او خپل یو پروګرام دغه کړی دی چې دی نو دی راته هغه دغه کوي. درېیمه خبره زما دا ده چې دی یو سکول راخلي بل دغه کوي بل پرېږدي. هغې سره زما د بچي په ذهن کې هم دا دغه شو چې یاره زما سکول چې دی نو مشهور شو په نقل کولو واره باندې. نو دې سکول نه که زه اوس امتحان ورم کم نو زما به
لکه دغه ګډوډ وي پوزیشن به مې ګډوډ وي ځکه چې دغه دی نو دا هم د ایکوالټي او دغه خلاف ده او دا هغه سکولونو بدنامي شوې ده ډیفیمیشن شوې دي هغه سکولونو له پکار دي چې د عدالت ته په دې خبره هم لاړ شي چې یاره زموږ خلاف تاسو داسې دغه څنګه کړی